بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثالث في الشهادة. دا دریم باب دی د شهادت په بیان کې. مقاله اوله شروع ده. اول باب کې راته مادي ذکر کړی وي 99. دویم باب کې راته د دعوی بیان وکړلو سره د شرایطو د اقسامو، او اوس دا دریم باب دی مې سب دی کې راته د شهادت بیان کوي چا باندې چې دعوه ثابتېږي. نو فصل اول کې به ان شاء الله واورئ. الفصل الاول ماده نمبر 107 کې لږ اجمال ذکر کوي چې دعوه په کوم اشیاء سره ثابتېږي. حجج مثبته چې دي هغه تقریبا شپږ جوړیږي. یو شهادت د دې سره مدعا به ثابتېږي، یو اقرار دی د سره یو حق ثابتېږي، یو نقول دی چې مدعا علی د قسم نه انکار وکړي نو بیا هم پې د مدعي حق ثابتېږي. نو دا درې وړه به انشاءالله راته باب په باب ذکر کوي. اوس د شهادت خبره کوي، بیا به پسې د اقرار کوي، ورپسې باب کې څلورم کې او تقریبا پنځم کې به راته بیا د نقول بیان کوي. همدغه شان نورم دي. یو حجت چې دی هغه خط دی چې چا لیکل کړي په ځان باندې د چا حق ثابت کړي، دستخط وغیره پې کړي. همدغه شان یو علم د قاضي دی چې قاضي ته پته وي چې د پلانکي باندې حق دی، نه هغه اقرار کوي او نه د حق والا سره ګواهان شته. او دغه شان شپږم نمبر قرینه قاطعه ده، یقیني قرینه موجوده وي چې د پلانکي باندې حق دی. دا شپږ اسباب دي، دلایل دي چې په دې سره مدعا به یعنی حق دا ثابتېږي. نو اوس راته اول نمبر بیانوي موږ ته شهادت. تعریف به هم کوي او نور به دي احکامات، محل، شرایط وغیره ذکر کوي. نو غوږ ورته کېدی. ماده نمبر 107 لما كانت الحجج المثبته منها، هر کله چې حجج لیکل کنه که جوهج لیکل حجج مثبته، بعضې باغی کې هغه چې هغه حجت بالاتفاق لکه شهادت او اقرار او نقول، دا درې وړه بالاتفاق حجت دي. گواهی سره هم حق ثابتېږي، اتفاق د اقرار سره او کله چې مدعا علیه انکار وکړي. ومنها ما اختلفوا في حجيتها كالحجج الخطية، لك حجج خطية يعني مكتوبة، عبارة رسو إن شاء الله بياني. او دغه شان علم د قاضي او دریم ورپسې یعنی مجموعي طور شپږم قرینه قاطعه. نو علامه فرمایي فجعلنا لكل بابا على حده، هر یو د بارم باب ګرځول مستقل طور. وقدمنا الشهادة، شهادت دی ولې مقدم کړي په ټولو کې؟ وایي ځکه لأنه حجة متعدیة، دا حجت متعدیه دی. شهادت سره حق د یو کس په بل باندې ثابتېږي، اقرار خو قاصره دی، صرف ځان باندې حق ثابتولی شي. ماده نمبر 108 کې راته د شهادت تعریف کې. شهادت چاته ویلې کېږي؟ شهادت ویلې کېږي د یو کس د حق خبر ورکول په بل باندې په لفظ د اشهد بالله سره او په حضور د حاکم کې او په مخامخ د خصمینو کې. تعریف زده شو. د یو کس د حق گواهی ورکول دي، خبر ورکول دي د بل دپاره په لفظ د اشهدو سره خجي او په حضور د حاکم کې او په مخامخ د خصمینو. وته وګورئ الشهادة هي الإخبار بلفظ الشهادة، يعني يقول أشهد بالله بإثبات حق بثابته هو في ذمة الآخر، چې دا په ذمه د بل دی یو کس. في حضور الحاکم بوي ومواجهة الخصمين بوي. المجلى حکم د ادائی شهادت. ادائی شهادت چې د گواہی ورکول څه حکم لري؟ نو په دې اعتبار سره د شهادت اقسام ذکر کړي دي. بعضې ځایونو کې ادائی شهادت فرض ده، بعضې ځایونو کې به فرض نه ده. دا مونږ قدري کې ویلو که د انسان په بل باندې حق وي
او تا ته پته ده که چېرې زه ګواهي ورنه کړم دا حق پاتې کېږي داسې ویلي که نه نو بیا ګواهي ورکول فرض دي او که چېرې نور کسان موجود یې هغه ګواهي ورکوي یا نور نه موجود ستا هغه مني نه په دغه صورتونو کې بیا لازمي نه ده. برحال دیو بیان کوي ادا الشهادة فی غیر الحدود فرض عند الطلب بالاجماع حدود نه علاوه یادو ادای شهادت فرض ده خو شرط به پکې دا وي حقوق العبادو کې عند الطلب چې هغه مطالبه وکړي راشه زما دپاره ګواهي ورکړه او دا صورت اله دی چې کله نور ګواهان نه موجود. دا خبره بالاجماع ثابته ده کتاب نم ثابته ده لقوله تعالی ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا هم دغه شان وقوله تعالی ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وكل هذا يدل باهتمام الشارع بأداء الشهادة. دا هر یو چې دی دواړه آیاتونه دلالت کوي چې څومره اهتمام کړی دی شارع د اداء شهادت والتحذير عن کتمانها او څومره اهتمام یې کړی دی چې ځان بچ کړي د دې د پټولو نه شهادت به نه پټوي. وسبب فرضیة الشهادة والسبب راته د فرضیت د شهادت بیانې شهادت ولی په دغه شان حقوق کې فرض دی وایي په دې کې د حقوق احیا کېږي که نه د یو سړي حق پکې ثابتېږي ژوندی کېږي. وسبب فرضیة الشهادة احیاء الحقوق اذ بدونها تطوى وتضيع ځکه که چېرې ګواهي ورنکړلی شي دغه حق به توی شي ښه مطلب همداسې به ختم شي ضایع به شي. محل وجوب اداء الشهادت کم محل کې چې اداء شهادت واجب وي هغه محلونه راته ښیي نو درې قسمه دي. یو حق العبد په دې کې اداء شهادت ده بل حق الله دی په هغې کې اداء شهادت ده خو چې حد وي حد محسب او بل حق الله دی چې هغه حد نه وي. نو مجموعي طور یې څو جوړ کړه درې موږ شپږ جوړ کړي قدري کې که ذهن کې وي راځي ورله. الحقوق التي يراد اثباتها ثلاثه اقسام حقوق هغه چې مراد وي د هغې ثابتول دا به درې قسمه دي. یو حق العبد دی یو حق الله تعالی الذي هو حد او دریم ما هو حق الله تعالی وليس بحد. نو اول قسم کوم چې حق العبد دی دا د هدایي پرونی مسله ده زمونږه چې حق العبد کې د شهادت دپاره دعوه شرط وي مې صاحبه زمونږ قدري کې ویلي وو حق العبد کې د شهادت دپاره دعوه اول دعوه خو وکړي هله به ته شهادت ورکړې او په حق الله کې د حق ثابتولو دپاره د شهادت کولو دپاره دعوه شرط نه وي پوه شولې پې وګورئ کوم دې ته ورسېدو. فالشهادة على الأول يشترط لها سبق الدعوة شهادت خو فرع د داوي ناول به داوي یا به شهادتي بخلاف الاخرين. یو فرق پکې دا شو چې حق العبد کې به دعوه شرط وي د شهادت دپاره او په اخرین یعنی حق الله کې که هغه حد وي او که غیر حد وي دې کې به دعوه شرط نه وي. دا یو فرق شو. اوس راځي بل فرق بیانې چې دې کې هر یو د بل نه جدا دی. وی ويجب الشهادة في الأول اول کې شهادت واجب دی انخاف ضیاع حقه دا مختی ویل که یو سړي ته پته وي که زه ګواهي ورنه کړمه د پلان کې حق دا ضایع کېږي نو اوس ګواهي ورکول واجب دی. دا قید یې دلته ولګولو دا صحیح کار وکړله ځکه که ورته پته وي که زه ګواهي ورکړم زما هغه نه مني نو بیا واجب نه ده چې ګواهي ورکړي یا زما نه غیر نور خلک شته دی هغه ګواهي ورکوي نو بیا واجب نه ده. نو دا کله واجب ده چې کله همدا ګواهي نور نه وي نو بیا خو حق ضایع کېږي انخاف ضیاع حقه. او دلته هم شرط دی بشرط طلب چا خو مطالبت وکړي. بیا وایي ویجب الثاني بدون الطلب حدودو کې ګواهي ورکول دا واجب ده بغیر د طلب نه. هلکه حدودو کې ګواهي ورکول واجب دي ثاني ټیک دی ثالث نه سره کې ثالث لیکلی ثاني ټیک دی ښه توجه جي حدودو کې ګواهي ورکول واجب دي څه نه بیا څنګه وایي ویجب الثاني بدون الطلب مولوي صاحب یجبو په معنی د اثباتو د ښه ځای په ځای راځي او ثابتېږي دویم یعنی دویم کې ګواهي ورکولی شي اگر که مطالبه پکې نه وي شوي. اوس پوه شولئ ښه جي او یا بله معنی هم کولی شو ویجب الثاني
دا حد ثابتیږي که گواهان گواهی ورکي بدون طلب اگر که چا پکې مطالبه ويجب الثاني حد واجبیږي ویما دلته د وجوب خپل معنی وکي حد واجبیږي چې گواهان گواهی ورکي بدون طلب اگر که چا مطالبه نه د کړي راشه گواهی ورکي ونه رسیدلې په اول معنی صحیح وکي یجب په معنی د چا دی یثبتو ثابتیږي ثاني حد ثابتیږي که گواهان گواهی ورکی اگر که گواهانو د بار گواهی د بارا مخکې طلب او دعوا نوي شوي وفي الثالث دریم چې کوم حق الله دی او حد نه دی الله یجب اصلا دا سره واجب اینا کذا فی الاصول القضائیه دا واجب نه بچا باندې چې خامخا دا گواهی دی ورکی لکه مثال به تور باندې رمضان میش کې چا میش ولې د گواهی ورکول خدا مسله مطلقاً نه ده دا علاوه چې د گواهی ته کې ضرورت نه نو کله چې حق الله حد سره تعلق نو عبادت خبره وا نو التا کا گواہی ورکول خبر ورکول چې دا واجب فرض کفایي دي که چا ورکړو بس کار کیږي او څوک نو ټول ګناګاریږي مې شې لیدل په کار د حاکم قاضي لراشي گواہی ورکي چې خلک عبادت شروع کی مخکې راځي انتهي آسان دی کا نصاب د شهادت نصاب د شهادت مخکې ویلي که حق الله یو حد وی دوا او بحد کی زنا وی درې قاعده ولا گواہی نه څو کسان شرط دي څلور سړي او اخیره قاعده لري کوي حق الله وی حد وی خو زنا نه غیر بل وی به دو سړي پوه شولې به او که حق العبد وی دی ولن ذکر کړی دی نه به دو سړي یا یو سړیو دو خزي نصاب الشهادة في الزنا 4 رجال وفي قتل رجلان وفي حقوق العباد رجلان او رجل وامرأتان حدود او قصاص کی صرف د سړو گواہی دا قبلی کی دو کسانو الفصل الثاني في كيفية اداء الشهادت وذ اداء الشهادت کیفیت را بیانې اوله مثلا من قدرت کی کړي تاسو متوجه شئ هغه محلونه چلتا سړی نشي خبرې دلې هلته بکې دا خزو گواہی چې دا به مقبليږي باکره د کنه د خزي ګوري دا څه وکنه وتقبل شهادة النساء فقط في المحال التي لا يطلع عليها الرجال 12 نمبر ماده دم من قدرت کې ویلو او دلته مرته به تیر شو گواهانو گواہی به قبليږي خو چې په مجلس ته قضا کیږي کې کړه بار گواهان ور کوي دله به اعتبار نوي مجلس قضا چې کوم ځای کې منعقد شو په یو ډاک کې منعقد شوی ولتم قبليږي خو مجلس ته قضا ضروری دی لا تعتبر الشهادة التي تقع في الخارج عن مجلس المحاكمة 113 نمبر ماده شرط دا دی د ان شاء الله رستم وي شرایطو کې چې څوک گواہی ورکړي د کوم شي په کار د چاغه معاینه کړي کتل یاله به گواہی ورکړي شهادت خود لیدل نوم دی یو شی ته معاینه کړي نه دی به گواہی څنګه ورکړي يلزم يكون الشهود قد عاينوا دیو به معاینه کړي بالذات خپل د شا معاینه به کړي د مشهود به د کوم شي معنی شي گواہی ورکړي ويشهدوا بذلك الوجه هم دیو بم بدق شان گواہی ورکړي چې موږ پلان کې شه دغه شان لیدلې رسې به توش 114 نمبر دم د قدرت مساله ده تلک متوجه شي بعضی امور هغه دي چې خلکو ته مشاهده کول پکې متعذر وي ټول خلک هم مشاهده کول نه شي نو الته صرف په اوریدلو باندې گواہی کافی ده خلکو نه مې سي اوریدلې د شوی د سي گواہی ورکول شي او گواہی قابل قبول بم وي مخکې مونږ ویلو کنه قدرت څو شي نه مجموعي تور شپږ شي نه مونږ ویلو زين کې مشته کنه بالتسامو چې کوم دیم گواہی ورکول شي چانه دی اوریدلې دا کله وکيږي دا په هغه محلونه کې چې التا گواهانو ته متعذر وي ټول خلکو ته چې هغه دغه محلونه دغه حق دی ویني دا متعذر وی لہذا سره به واوریدل خلکو نه چې دغه شانده هم به گواہی ورکول شي قدرت کې موږ شپږ ویلو
ما تاسو ته کې سره د دې د حوالې نه د حوالم ذکر کړی و چې من القضات کې وسه بل مرګره کړی نه شپږی ته جوړ کړیو اورا الامور التي يتعذر على كثير من الناس مشاهدتها چې متعذر وي وړي خلق باندې دغه مشاهده ويبقى احکامها ممر الدهور او دغه احکام چې ممر الدهور ډېر زمانه پورې باقی پاتې کیږي احکام نو يجوز الشهاده بها بالتسامع صرف اوریدل سلام گواہی ورکه مونږ دې سي اوریدلې دي پلان کې چې د پلان کې خزاده نو موږ په دې گواہی ورکو دا صحیح ده وهي النسب پلان کې د پلان کې زوی دی والنکاح پلان کې او پلان کې نکاح کړی دا الدخول بالزوجات هر خبر شوی د سی گواہی ورکو من خلکو نو اوریدلې چې ور داخل شوی مو وته کړی د کوم زیداره همدغه شان او ولایت القاضی پلان کې قاضي جوړ شوی دی لکه چیرمن شوی کونسلر شوی دی خزه منتخب شوی دا په دې مونږ اوریدې نور لیدل پته راته پورا نشته هم گواہی صحیح ده پلان کې عمل دي خلکو نه اوریدلې دي والموت وصل الوقف اصل وقف چالکه دازي وقف دی په دې من خبري خلکو نه اوریدلې دي زمنګ په مخ کې وقف کړي دراته پته نشته دی په دې گواہی نه ورکو ورحال دا گواہی به اوریدل کیږي تاسو پیږئ کنه ها نو شرط ولاده دی بین تشهر لدى الشاهد شاهد سره به دا خبره مشوره شوی شاهد تا الا به گواہی ورکي اس یو کس نه اوریدلی نه دا کافی برحال شهادت به تسامو بده کې کافی دی مولوی سم او شرط بدای چې شاهد ته شهرت په تور باندې ډیر خلکو نه اوریدلی یلا شهرت حقیقی دی یا خو شهرت حقیقی وي شهرت حقیقی دا دی چې دومره خلکو نه اوریدلی چې هغه ټول په دروغ جمع کېدل عقل محال غني دومره ډیرو کسانو کتواتر یا به شهرت حکمیه وي شهرت حکمیه د دوه عادلانو یا د یو عادل او د دوه عادل خزنه به اوریدلی دا حکمی شهرت دی په دې حق ثابتېږي پیږي کنه کتواتر او حکمیه دنیا به حکمی شهرت سره خبر اوریدلی تكون بشهادت یا به حکمی وي چې به بشهادت د عادلانو یا د یو عادل او د عدالتینو بلفظ اشهد بالله به اوریدلی تاسو پوه شئ برحال د شپږ محل دي چونکی مشاهده دي خلکو ته متعذر ده نو صرف بالتسامع گواہی ورکول دا سیده قاضی به گواہی او خو شرط بدای چې شاهد ته خبر مشوره شوی حقیقی وي او حکمی وي ماده نمبر 115 ولې سب کله چې شاهد لفظ د اشهدو نه وي ځکه گواہی ورکوم او قاضي ورته وي ته گواہی ورکه او دا یو جی گواہی ورکوم نام کافی ده اذا لم يقل الشاهد لفظ اشهد ونوي لكن لو سأله الحاكم بقوله اتشهد بكذا بهكذا دي بهكذا دا چې څومره تصحیح کوم کنه عبارتونه بدل ویم دا ټول مجموعي تور د شرع مجلینا دي کې ډېری غلطۍ نه دي ښه په دې حساب کتاب کې وڅې حسابي دا بهكذا دي ښه واجب بقوله نعم هكذا اشهد يكون قد اداها دام ادا شولا گواہی ټیک شولا وی بدا دا به دا ادا کړی ماده نمبر 116 تکفى اشاره الشاهد عند الشهاده اشتر عند الشهادت نشته دا ټول دغه عبارتونه راوړي شرع مجلی او الته د عبارتونه زت څنګه مقشان دي کما سټ کړی دي تکفى اشاره الشاهد اشاره د شاهد دا کافی کیږي عند الشهاده د شهادت په وخت کې مری سلک برو ګورئ کشری مشهود له یعنی مدعی گواہی دا غره برور کوي مشهود علیه یعنی مدعی علیه کدی مجلس کې حاضر وکنا نمخ کې من قدرت کې ویلي گواهان او گواہی کې دی ته باقاعده اشاره کوي دا څه ده کنه نو اشاره کافی ده او تکي به باقی مشهود له نو مخستل لپلان مخستل نکنو مخستل دغه شان د مشهود علیه دا ضروری نه دي اشاره وشول بس خبره ختمه او که مشهود له یا مشهود علیه چې دا نه موجود دی وکیل موجودی کله کړه داسې می کنه بلکې نن سبا ټول داسي نبی په وخت شهادت کې مشهود له نوم پلار نوم دا باخلی نکنوم پوره چې خبره خوازیږي ځکه موجود نه دي نو که موجود اشاره به ورته کوي کني نوم پلار نوم نکنوم پوره به ورلا اخلي مشهود له مشهود علیه ته وایي شوي وی تکفى اشاره الشاهد عند الشهاده الى كل من المشهود له نشتا له لكي يتلهوغا والمشهود
عليه دوړو لپاره اذا كانوا حاضرين حاضرين چې دوړ حاضر وي اذا كانوا حاضرين جمع وي ولا يلزم لازم ندا ذکر اسم ابي المشهود وسم نشتا له اشتري ورسره ولا يلزم ذكر اسم ابي المشهود له والمشهود عليه ولا جده ما دي ضرورت نشته واما به في بك نشته واما الشهاده المتعلقه بالموكل والميت هر کله چې شهادت تعلق د موکل او میت سره څه مطلب وکیل مجلس کې حاضری موکل نه یا دا څوک چې دی خصم هغه مړ دی دغه ځای کې څوک وکیل وسی وغیرہ دی هغه مجلس کې دی نو اوس وکیل یا وسی وغیرہ د اشاره نه کوي بلکې نوم باخلی چاره پر چې گواہی ورکړي یا چا باندې چې گواہی ورکړي چې غنی موجود کا واما الشهاده المتعلقه بالموكل والميت فيلزم على الشاهد سب لازم دي ذكر ابيهما وجدهما بيبس سره ولكن دیکھا ولكن اذا كان كل منهما مشهور به مشهودن دي که مشهورن دي خدا خو بلا گزارې کړې د زمونږ کې مشهودن دي نو زه تاسو مې عبارت ټول شری مجلې موږ دې سره ولكن اذا كان كل منهما مشهورا ومعروفا يكفى ذكر الشاهد فيكفى ذكر اسمه دي کړه ال ترې دي يكفى ذكر الشاهد ذکر اسمه شاهد د پارا کافی د چې دا نوم صرف واخلي اسم مشهور دی پلان نیک نوم دیناري بهر حال دام صحیح کیږي ها نو به ک الا هو ينفيق پارټي کیږي خیر دی شرع مجلي عبارت لک بدل کړي دی الا اذا كان كل منهما مشهورا سر دوم رشي نو فيكفى ذكر اسمه نوم یو لواغستر دا کافی دا ولی مشهور دی نو پلان نیک نوم ته وانی سکے بهر حال درې صورت شو که حاضر او اشاره ورته کوي پلان نیک نوم ته ضرورت نشته دواړه که حاضر نو او غیر مشهور پلارو نکنوم بم ورلا اخلي د دنوم بمالي او که حاضر نو او مشهور نو بس صرف د دنوم کافی دي ځکه مقصد اصلي چې هغه تعریف وو به وجه هغه یو شی یو سلام معروف کول لی په داسې طریقه يتميز عن غيره الته شرع مجلد کې يميزه عن غيره استبل لسکی جدائی کی تاسې به تعریف کې مرحل مدن نمبر 117 يلزم في الشهادة بالعقار به بيان حدوده صحیح ذکرم ټیک دی ازمکو کې تاسو په تر مخ کې ویلې دي چې کله گواہی ورکړي یا داوا کوي د حدود بیان وکړي د دریو به کم اس کم کوي او که څلور یو کوم صحیح ده نو درې کافی دي څلورم دنه کوي خو که څلورم یو کو غلطي کو به ګوره داوا او شهادت شو ختم شو يلزم في الشهادة بالعقار ذكر حدوده يا بيان حدوده ولكن إذا لم يذكر به الشاهد هم بكير شرع مجلد ولكن إذا لم يذكر الشاهد كشاهد ذكرنا کی حدود مشهود به عقار هغه حدود ذکرنا کی مشهود به بيجنه کنا مدعا به وتعهد بإرادته معاهده وکي عهد وکي شاله قدر خیمه تا حدود ما ته پته نه لګي تاسو لږ بر وګورئ نو دوه صورت شو یو خدا چې باقاعده حدود بیان کی مغرب ته پلان کی پټه لګیدلې مشرق ته پلان کی جنوب ته پلان کی او شمال ته پلان کی دا وای خو بس خبره به مجلس قضا کې ختم شي گواہی به قبول شي او که حدود پته ودنه لګي او دا وای چې راځي زم ورلبو زم به تدروخ نور ما ته پته نشته چې مغرب کې چا پټه دی او مشرق کې نه چا دی خو بو زم راشي او ورلبو تل لو توي خدای لدام څه کافی دا پوه شولې بدی ولكن إذا لم يذكر الشاهد حدود المشهود به وتعهد بإراده عهد وکو د دې پکاتو چې به درخمت ته په در خودو وتعین یو د دې وتعینه دې کنه او د دې په متعین کول باندې عهد وکو په محل خپل ځای کې نو يذهب الى محل تبزي لإراءته د بار د خودلو ويأمر بتعيينه او قاضي بده تامر کوي او يؤمر د تابه امر کیږي چې وسه متعین قدر کوي خایا پوه شلې په 118 اذا دال المدعي بالاستثناء على الحدود ذكر كنا الى الحدود ذكر
التي هي في السند وشهد الشهود وليس کچری شهادت گواهانو سره کاغذو او کاغذ کی ویل د کم پټی داوا چې مدعی مدعا علیه باندې کړي دا موږ د دې گواهی ورکو دا د مدعی دی پاتش الحدود نو قاضي صاحب دی کاغذ کې لیکل شوی والا یعنی بیان نه کړل لیکل سره بو خودل ام کافی ده پوهه نشولې به ایبل صورت اذا ادعى المدعي بالاستناد کله چې داوا مدعی د استناد وکي استناد مطلب د حدود نسبت هغه سند ته وکي هغه پانی وغیرہ ته چې کې لیکل شوی سند ته حدود نسبت وکي الى الحدود التي بالاستناد الى الحدود التي چې سند نسبت وکي حدود هغه ته هي په سند کوم چې په سند کې ذکر دی هغه ته نسبت وکي دا حدود وشهدت الشهود او گواهان گواهی ورکی سو وی چې بان العقار المحرره اغزمک کوم چې لیکل المحرره حدوده بان العقار المحرره حدوده دا حدوده د محرره فاعل شو نائب فاعل محرره د عقار صفت شو اغه عقار چې کوم لیکل شوی دی حدود دغه بده سند کې څه گواہی ورکی واذا ملک د مدعی دین تصح شهادتهم پوهه شولې پی ماده نمبر 119 اذا ادعى احد بان لمورثه في ذمه فلان كذا دراهم وليس یو کس گواہی وکي داوا وکي مثلا زه داوا وکم چې زما د مورث په عمران باندې 100,000 روپۍ دي هغه نه مني گواهانو ته به ضرورت شي زه گواهان راولم گواهان گواہی ورکیاو جی ما یاد کی ده یا غمړ یاد کی داغه په عمران باندې 100,000 روپۍ دي دا پکې ونه وای چې د مړی وی او داغه وس چون کې دا وارث نو د تر منتقل شوري مخ کې د عمران باندې د مړی پیسې وی وس په عمران باندې د وارث جوړ شوري دا پکې ونه وای به هم قابل قبول ده دا گواہی صحیح ده د دې ضرورت نشته پوه شولې به سوي اذا ادعى احد زدعوا كما بان لمورثه جزما د مورث د بار بذمه د عمران باندې کذا دراهم وطلبوا مطالبه مکمرا کرالا وشهدت الشهود بان للميت في ذمه المدعى عليه طلبا اگوان گواہی ورکی بالکل صحیح خبره ده چې په ذمه د مدعى عليه باندې مطالبه وا شرع مجلک او سره طلبن ټکی نشته لري دا د دې دي وشهدت الشهود بأن للميت في ذمة المدعى عليه مقدار الذي ادعاه ما مقدار په مدعى عليه باندې او کوم مقدار چې وس داغه وارث دا وکي همدا مقدار د مړي په مدعى عليه باندې او پیږي به نه يكفى بس کافي شو ولا يحتاج الى التصريح بقولهم او تصريح د شهادت گواهانو دی قول ته ضرورت نشته چې تصریح وکي کم قول وصار الطلب المذكور موروثا للورثه دا قول چې وسغه طلب کم چې مړی له بکارو هغه مړ شوی دغه وګرځیدلو دا طلب مذکور موروث وګرځیدلو ورثه او ورثه دغه مطالبه د عمران نګي چې روپیا را کراته تر دې عبارت د شرع مجلد کې عبارت د سینه دی بار حال دام ټیک دیګا ولا يحتاج الى التصريح بقولهم او احتیاج نشته چې تصریح وکي بخپل قول سره گواهان کما تصریح وره وصار الطلب المذكور موروثا للورثه دا دې ضرورت نشته ده شرع مجلد کې د سيدي ولا يحتاج الى التصريح بقولهم بانها صارت موروثه للورثه یو مطلب دی اوس دا وګرځیدل موروث ده ورثه ده بارا واذا داعين دا خو مخکې پیسو خبري وکنه دراهم خبري وي غیر عین چوته ویل کیږي یعنی دین چورته ویل کیږي نو کله خبره ده عین وا چاله کیمرانا پتا سره چې کوم کتاب دی کوم پټې دی پلاټ دی لازم موږ مړیو گواهان راشي او د مړی په دمانه پلاټ دغه کتاب وغیرہ وو دا کافی ده دا تصریح دی نه کی چې مړی نوز دی ته دا را منتقل شوی دی سیدی وکي دا حق دی تر منتقل شوی واذا دعا عينا كشر دين دا وکړه نو فالحكم بهذا الوجه ايضا هم دقه شان خبره ده دا ضروري نه ده چې مړی نه دی ورسوته
را منتقل شوی صرف دی وای د مړي د حق او باغ باندې پوهیږئ کنه یار سر نه خوځوي ډېر ماده نمبر 120 اذا ادعى احد من التركه ذلكري مالا مقداره كذا شرع مجلد کې رسیدي اذا ادعى احد من التركه كذا دينا یو سره داوا وکي په ترکه کې د دین چې دې طریقه کې زما دین دی مطلب بمړی معنی می قرضو د مړي په ذمہ او دا پاتې شوی دی پوه شولې کنه او ګواهان هم ګواهی ورکی چې لکه صحیح ده د مړي په ذمہ د پلان کې دومره مالو نو دا ګواهی به اورېدل کېږي اگر که دیو دا نه دي ویلي چې تر اوسه مړي د حق د مدعي ته نه ورکړی دې ته کې ضرورت نشته دی پوه نه شوې مړي باندې څوک دعوه وکړي چې د مړي په دې طریقه کې زما دومره پیسې دي یعنی مړي باندې زما 100,000 روپۍ دي ګواهان راوله او هغو ګواهي ورکړه بالکل جی مړي باندې د پلان کې 100,000 روپۍ دي پوه شولې په دې باندې دا یې ونه ویل چې مړي تر مرګه پورې دا پیسې نه وي ورکړې دا یې پکې ونه ویل بیا هم سره صحیح ده نو دا خبره که د پیسو وي لکه ما مثال کې پیسې ویلي او که د عین وه هم صحیح ده هلکه د مړي باندې د پلان کې دومره شامي پوره 12 جلد پورې وه د عین شو پوهېږئ که نه دا خو مصري شعر یې دام پرېږدی پلاټ یې پې او ګواهان ګواهي ورکړي بس دا کافي ده دا ونه وایي چې د دې پیسې ورته یا دغه شان نور څه خبره پکې ونه کړي دا یې ورته حواله کړی و وګورئ اذا ادعى احد من الطريقه مالا مقداره كذا داوا وکي او کس لکه زه داوا وکم چې ترکه کې مال چې مقدار دومره د ازما ده او شرع مجلد کې اذا ادعى احد من الطريقه كذا دينا صحیح وشهادت الشهود گواہی ورکی بیان للمدعي في ذمه الميت چې بالکل مدعي د بار په ذمه د میت باندې مدعاه ما غده کمی چې داوا کړی دا شرع مجلد کې رسیدي گواهان گواہی ورکی بأن للمدعي في ذمة الميت مقدار ما ادعى من الدين هما غ مقدار دی کم چې داوا کړی د دین نه هما غ مقدار دی او ادعى یا داوا کی بأنه كان له في يد الميت عين جاهين ترواړه ولا خبره چلکه د دې مدعي د بار پلاست میت کې عینو دا سړی دا داوا وکي ما داوا وکي چې زما عین شي دا د مړي بلاس کې ومل شوی دی او ګواهان هم ګواهي ورکي نو يكفى ذلك ولا حاجه الى التسريح دې تسریح ته ضرورت نشته دی چې بكون المدعى به چې دا باقی د بذمه د مړي علامات تر مرګ پورې دې ته ضرورت نشته دی وكذا اذا ادعى على رجل وشهد الشهود بان المدعى عليه مديون للمدعي بمدعى يكفى ولكن اذا سئل الخصم عن بقاء الدين الى وقت الاداء وقالت الشهود لا ندري وليس مړی نه خبره ختمه کوي ما په عمران دا وکړه به د زما 100,000 روپۍ دي یا به د سره زما کتاب پورې دی ګواهان قاضي وی راول رامې وستل هغه ویل او جي د مانی 100,000 روپۍ دي بس دا کافي ده دا پکې هم نه ویل چې د عمران دغه 100,000 روپۍ تر اوسه دا یو مثلا داسې وایي بیا واورئ زه وایم چې هلکه د عمران لما په 1 جنوري باندې 100,000 روپۍ ورکړي ګواهان راشي او جي قرض یې په پورې دی د 1 جنوري نه 100,000 روپۍ دي دا پکې ونه وایي چې تر اوسه دسمبر ختمېدو والې تر اوسه ورته نه دي ادا کړي خیر دی ودې نه وایي خو که چېرې قاضي ته تپوس وکړو دا راته ووایي چې ادا کړي دي که نه وایي موږ ته چې پته نشته دی ګواهان که داسې وایي د ګواهي به بیا څه شي رد به شي زه یې خدای م غر کړه کېدای شي ادا کړي که نه پوهېږئ وګورئ ولکن کم دی وكذا اذا ادعى على رجل ما في عمران دعوه وکړه وشهد الشهود بان المدعى عليه چې عمران چې مديون دي د مدعي اسماء بمدعى د کوم دعوه چې پکې يكفى كافي دا ولكن اذا سئل الخصم نتبوس شلو عن بقاء الدين الى وقت الادعاء پوری دین باقی ده کنه شهود ولا ندري ترد شهادتهم پوه شولې به دلته دومره ډېرې تصحیحګانې ما کړي چې اخره کې مې لیکلي مړه بس اس فصل میں جتنے بھی تصحیح کی گئی ہے وہ سب شرح مجلہ للآتاسی جلد نمبر 5 سے کی گئی ہے بس خبره ختمه ځکه چې صرف زه په دې باوري لیکي او ټول لیکلي موږ بدلې کړي